دلته جشن مناوه که خیری انشاءالله. زه بس نو دی خپلې خبرې روشن راغونډوم ځکه چې دې جنوم په جلوس کې به ځو او موږ سره مشرانو سره او په دې چې شوکت ځای ته به ځو هغوی بیا اصلي سلامپور ته موږ واپس راځو. وایي چې نه کښتۍ وي نه منګیل وي پکې، وایي چې نه کښتۍ وي نه منګیل وي پکې، د داسې سیند نه خو څښا ډنډه ښه ده او تک چې د بل په خوږه ژوند تېروي د داسې نرنه ښځه کونډه ښه ده. د مارکوټ د فیض آباد د دې یونین کونسل ډېر زیات خطرمندو مشرانو کشرانو ته د زړه په مینه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. کومه جذبه چې د پاکستان مسلم لیگ د ورکرانو د هغو د لیډرشپ ځایونه په دې الیکشن کې نن چې کوم پروګرام دلته منعقد شو ما ته عمران خان وی ته په 2 منټو راشي د زموږ یو میټینګ دی. ما خو دا ویل چې دا الحمدلله یو غټه جلسه ده. تاسو ته حاجي صاحب رضا خان کاکا زموږ مشر عمران خان ټولو خبرې وکړې. مقصد زموږ د خبرو یو دی چې د پاکستان مسلم لیگ د انجینیر امیر مقام د میاں نواز شریف او د ضلع سوات د مسلم لیگ شملو چتولی او پای کې د هر سړي مهنت پکار دی، د هر سړي جدوجہد پکار دی. څنګه چې په دې میاشت کې ما ولیدل الحمدلله چې کم زما د مخکې د دې میر کانډیډیټ وو پای کې عمران خان، ارشاد خان، فضل الرحمن نونو، حمید خان، نور علي شاه او سرور خان و اته کسانو. زه دا خپل هنر ګڼم، زه دا یو خپل عزت ګڼم چې یاره دغه شپږو کانډیډیټو چې کله زما نوم راغلی دی د اوې ورځې نه د ننه پورې زما نه زیاته منډه کړې ده، زما نه زیاته منډه وهي او دا انشاءالله 2-3 ورځې بعد به که خیري د دې منډې ثمرات راوځي او تاسو به که خیري خپل میر ګټئ انشاءالله تعالی. د میر کردار چې څوک یې انشاءالله تعالی هغه به دی چې زه آلرډي که د ټیمې پاوري نو هغه زه یم، که فرض که د میر کردار د میر پاوري نو هغه تاسو یې انشاءالله تعالی. د خبرې مطلب مې دا دی چې زما سره 3-4 ټیمې زما وروڼه دلته دي. زمونږ دپاره د هغه شي دومره څه ویلي نشته. که فرض که زه ایز میر راشم دا به تاسو ټول یې که خیر یا به ته زه نه یم یوازې انشاءالله تعالی. دا الیکشن د راروان الیکشن دپاره یو تیاری دی. دا الیکشن زمونږ د دې خاورې د بچاو دپاره یو تیاری دی. دا الیکشن د هغه خلکو خلاف دی چې کوم په موږ باندې مسلط کړی شوي دي. دا الیکشن د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان د بقا الیکشن دی. په دې کې ستاسو کردار، په دې کې ستاسو هغه حصه اخیستل ډېر زیات ضروري دي او په دې 31 تاریخ باندې به که خیري د منځل نه چې څوک هم ولاړ دي، که هغه زموږ د دې یونین کونسل دي او که هغه د ضلع سوات کې یا په ملکنډ کې یا په ټول ډیویژن کې چې کوم په فیز 2 کې الیکشن کېږي هغې کامیابول زموږ د ټولو فرض دي. په هغې کې وجه هم دا ده چې د ملکنډ ډیویژن او بیا د KPK صدر چې دی هغه زموږ انجینیر امیر مقام صاحب دی او هغه له دا شمله په سر کول باندې زموږ او ستاسو فرض دي او زما ستاسو نه دا امید دی انشاءالله تعالی. او دا خو زما ستاسو نه دا امید ځکه دی چې کومه جذبه زه وینم نو تاسو به دا هنر دا به انجینیر امیر مقام صاحب له ورکوئ او هغه هنر به که خیري بیا نواز شریف ته رسي. ځکه چې د ضلع سوات مسلم لیگ چې کوم اوس راپاڅېدلي دي زما په خیال دې ته ودرېدل ډېره ګرانه خبره ده. سید حبیب علي شاه زنده‌باد، سید حبیب علي شاه زنده‌باد، پاکستان مسلم لیگ زنده‌باد، پاکستان مسلم لیگ زنده‌باد. زه به یو درخواست تاسو ته کوم چې په دې الیکشن کې څنګه چې د PTI ګورنمنټ کردار ادا کړی دی په هغې کې هغې خپل کارونه کوي، په هغې کې هغه زموږ خلاف ترقیاتي ټول کارونه روان دي، په هغې کې د هغې پرایم منسټر راغی جلسې وکړه، په هغې کې د هغې وزیر اعلی جلسې کوي، منسټران یې کوي. د هغې مطلب دا و چې د الیکشن دې ونه شي، د الیکشن دې سبوتاژ شي. نو د دې خبرې زه وضاحت تاسو ته دا کوم چې د الیکشن په ورځ به د پاکستان مسلم لیگ هر ورکر د ادبو کار کوي، د اخلاقو نه به کار اخلي، د چا سره به شر نه کوي، د چا خلاف به خبر هم نه کوي.
ولې چې ان شاء الله تعالی د الله په فضل سره پاکستان مسلم لیگ دا الیکشن ګټلی دی. د دې لپاره به تاسو برداشت کوئ، د دې لپاره به تاسو خپله غوسه د ووټ په ذریعه باندې په دې باندې کوئ او د الله سو د حقو د کنځلو ویلو به بالکل د چا جواب هم نه ورکوئ، ځکه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې پرایم منسټر ته الیکشن کمیشن نوټس ورکړی و چې ته به نه راځې، د هغې باوجود هغه راغی، بیا د هغې چیف منسټر ته ویلو چې ته به نه راځې، او بیا یو بله خبره هم ستاسو د مخې کوم چې دا څنګه قانون دی چې یو کانډیډیټ زموږ یو ورور دی 50,000 روپۍ جرمانه کړی، نن هم هغه په خپل ځای ولاړ دی. پکار خو دا وه قانون د پاکستان دا دی، که زه ډېر نه پوهېږم خو لږ ډېر مې اورېدلي دي چې کم سړی جرمانه شي نو هغه بیا الیکشن نه شي کولی. خو زه بیا په دې خبره حیران یم چې نن هم هغه کانډیډیټ ګرځي او الیکشن کوي، نو موږ هغې ته هم څه پروا نشته، بیا دې هم کوي، هغې ته هم تیار یو. دا درخواست مې تاسو ټول چې څوک زما ښه اواز اوري په ملکنډ ډویژن کې او خصوصا په ضلع سوات کې چې د اخلاقو نه به کار الو، انشاءالله تعالی الیکشن پاکستان مسلم لیگ د خیره ګټي او دا یې ګټلی، تاسو ټول د مبارک شي انشاءالله تعالی. زه بیا ارشاد خان راغی، هغه ته هم پکې رالیول، تاسو ټولو مشکور یم. چونکې ټایم ډېر کم دی، موږ به ځو د شوکت خان دلګیرې ته، نو تاسو ټول ته مې درخواست دی چې یاره د رضاخان عیسی په قیادت کې به د خیري موږ د دې ځای نه ځو. او یو درخواست په دا چې پرامن موږ هلته ځو د خیره او هغه جلسه به هم کامیابوو. بیا زما په اسلامپور کې جلسه ده، زه به هلته ځم، نو ستاسو ټول دې الله عزت وکړي او الله پاک دې دې کور لا دا زما کور دی، دې لا شمله راوړي که خیري چې یاره د میر سیټ د میر جشن موږ دلته بنا کړو. ډېره مننه. خدای شي ما خو چې زموږ د مشران مسابق خبرې کوي، نو ټایم کم دی، زموږ د امیر صاحب پروګرامونه دي، دعا وکړئ. دعا به کوو، خو د دعا نه مخکې یو خبره واورئ. زما د بنګلادیش کسانو ته سوال کوم چې کم کسان د بهر نه راځي، هغوی تاسو ته یو خبره کوي، خبره یې دا د دې حبیب علي شاه که ده، که د کاکا ده، که د عبدالرحمن ده، د هغې ګټه د دې ده. دا وړیا ساتل چې په ذهن ته سړی راغلی دی ولاړ، که نه؟ او دا بلال چې دی ځوان جان هلک دی، تکړه دی، دی به د هلکانو دا تکړهوالی تاسو وینئ چې دی ډېر مثال دی، رضیار صاحب ځای به کوي. دا خبره ستاسو ذهن کې ځکه اچوله چې کوم سړی راځي تاسو ته وینا کوي، نو د دې خبرې دا جواب دی چې دا شمله الحاج عبدالجبار مرحوم د هغوی ده. ګورئ اوس په دعا وړیا رب العالمینه زموږ په دې خوا کې د عمر ډېر ښه مړ دی، رب العالمین دې وبخښي، رب العالمین خپل رحم و کرم پرې وکړي، رب العالمین زموږ دا غونډه کامیابه کړي، زموږ د خیره کې، د ولس د خیره کې، د دې سیمې د خیره کې. ای رب العالمینه چې ته په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړې، رب العالمینه زمونږه کمزوري ده، زمونږه عاجزي ده، خلک دنیا دولتونه لګوي، هر څه کوي. رب العالمینه د دې برکت د دې باره مونږ راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.